وګورئ چې کله یو ماشوم د بچپن نه واخله تر نوجواني پورې په یو مدرسه کې پاتې نشي، په یو اسکول کې پاتې نشي، د یو چا نه څه زده کړه ونه کړي، عموما دغه ماشوم دا ناپوهه وي، دغه ماشوم د دې عقل هم کار نه کوي، د دې دماغ هم سم کار نه کوي. یو طرف ته داسې یو ماشوم چې هغه ټول بچپن په اسکول او په مدرسه کې تیر کړی وي، بل طرف ته داسې یو ماشوم چې هغه ټول عمر په غربت او په غریبي کې تیر کړی وي او خپل دغه نوجواني دا په تجارت کې تیر کړی وي. نو دې دوانو کې کم یو ماشوم هوښیار وي؟ دې دوانو کې هغه ماشوم هوښیار وي چې په مدرسه کې او په اسکول کې دا ټول عمر تیر کړی دی، او عموما هغه انسان دا کم عقل وي، دا بیوقوف وي، دا ناپوه وي، دا جټ وي چې هغه ټول عمر د مدرسې او د اسکول نه لري تیر کړی وي. دنیا ماحول دا دی. خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې یو عجیب ماشوم چې ټول عمر هغه په غربت کې تیر کړی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته په اسکول او په مدرسه کې یو سکند هم نه و تیر کړی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته د یو پوه انسان د یو عالم مخې ته هم یو منټ د پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس نو. خو بیا هم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله نوجوان شو، کله چې مشر شو، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه زمانه د ټول خلقو نه زیات هوښیار، عقلمند او پوه انسان. د دې وجه سره چې داسې یو ماشوم چې هغه مور پلار په بچپن کې وفات شوی وي، عموما د ماشوم تربیت څوک کوي؟ مور او پلار کوي. یو ماشوم چې په وړوکوالي کې یتیم پاتې شي، اکثر دا ماشوم داسې یا غل وي، یا ډاکو وي، یا نشئی وي، یا شرابي وي، یا بدعمله وي. ولی؟ ځکه چې بچپن کې د دې تربیت چا نه وي کړی. لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امام الانبیاء، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت الله رب العالمین کولا. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مور او پلار هم نو، لیکن د جهان په مخ د ځمکه باندې د ټول پیغمبرانو نه قابل، د ټول پیغمبرانو نه ذهین، د ټول پیغمبرانو نه زیات علم لرونکي، د ټول پیغمبرانو نه زیات کمالات لرونکي انسان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ځکه چې د الله پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت دا الله رب العالمین کړی و.